زما انتہی قابل قدر واجب الاحترام ددے مجلس روح روا قاری رؤوف سے اور غی سرا سرا زمونگا دا امید ویلفیئر آرگنائزیشن فائنانس سیکرٹری جناب سیف اللہ صاحب اور زمونگا دا امید ویلفیئر آرگنائزیشن صدر بلال شاہ ایڈوکیٹ سے ہم تشریف فرما دیں اور دې سره سره څومره لرې او نږدې نه میلمانه راغلي طلبه کرام دي علماء کرام دي شیوخ عظام دي طلبه کرام دي زما هم سفر ملګري دي ستاسو ټولو خدمت کې زه د اسلام تحفه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ پروگرام چونکہ اختتامی لمحاتو طرف ته روان دی اور کوشش پدا کو چې 4 تا کنوي 4:15 ته ان شاء الله زموږ موضوع شي زه مختصر یو 15-20 منټ خبره کوم ان شاء الله بیا به تاسو نه دوه مطالبه کوم یو به جانی مطالبه درنه کوم یو به مالی مطالبه کوم درنه ان شاء الله اور بیا بغینه پس د مشومانو دستربندی کیږي تقسیم انعامات پکېږي کوم مشومان اول دویم دریم پوزیشن خاصه غته به انعامات ملويږي او بیا به دعا کیږي ان شاء الله بیا به مجلس ختميږي خو زما د خبرې مقصود دغه دی چې تاسو د کم 15-20 منټ دلته ناسي چې دې کې تاسو زمونږ نه یو د غم درد راوچت کې د زمونږ د میشن ځان سره ملګری کې کم میدان کې مونږ لګي او دې میدان کې تاسو مونږ سره شریک شي هم سفر ملګری شي دې کې مونږ سره سفر شروع کې نه ان شاء الله الازاد نه امید دی چې د کم باغ لګیدل دې ته الله پاک نور هم ترقی نصیب کی ان شاء الله وای اور سره ان شاء الله دا باغ با بدوم ان شاء الله محترم سامعین چونکه وخت لت وجنه ز نور تمهیدی خبرې نه کوم خپل مقصود ته براشمه محترم سامعین مستاسو دا عقیده ده چې دا قرآن پاک تعالی رب العزت عظیم و شان کتاب دی دا ما عقیده ده چې دا پاک پیغمبر به نازل شوه دا ما عقیده ده چې دا اخیری کتاب دی دا ما عقیده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه دا ما عقیده ده چې جبرئیل علیه السلام راوړی دی دا ما عقیده ده چې الله رب العزت نازل کړی دی دا ما عقیده ده چې د دې منکر کافر دی دا ډیره لري خبره ده کده دی یو حرف نه انکار کوي دا هم کافر دی کده زبر زیر پیش نه انکار کوي دا هم کافر دی کده تنوین نه انکار کوي دا هم کافر دی د کتاب ته دومره عظمت اور جلال اور بلندی اور عفت اور تمیلاو دی چې د دې یو زبر زیر نقطې نه انکار کول دا سړی کفر ته رسي معلومه دا شو چې نن کدی اجتماع کې مونږ ناسیو دا د قران پاک د برکت ناسیو نن کدلته د مجلس منعقد دی دا د قران د برکت منعقد دی نن که مونږ تاسو یو بل سره خوا خوا کې اوګه په اوګه ناسیو دا د قران د برکت دی نن کدا مسجد آباد دی دا د قران د برکت دی نن که مدارس آباد دی دا د قران پاک برکت دی نن که تبلیغی مراکز آباد دی دا د قران پاک برکت دی نن کمزه کې مذهبي جلسه جلوس کم کانفرنس کیږي دا د قران پاک برکت دی نن الحمدلله دا یو اغه زیو کومګ نن یې سوک یو دوه کاله رسول شو دا اغه زیو چې دا مسجد خوار پروتو د کې د موز ولا سوک نو اذان ولا سوک نو اقامت ولا نو دغه ځای کې خلک په هر چا کور کې موز کولو بیا زمونږ یو ملګری دل ترالو باران شروع دنه مسجد کې د سجدو لګولو ځای نو یو غم ور سره الله پاک پیدا کړو دلته نه ویډیو ریکارډ کا یو تصویری فیسبوک ته اپلوډ کو یو فریاد یو کو چې دا د الله کور دی دا شپه ورځ جاړي دا د اذان دوی د اقامت پر ارمان دی دا ځان کې موز کول غواړي څوک د موز کول ولا نشتا دا غواړي چې دلته یو مؤذن وي خو مؤذن نشتا دی غوښتل چې دلته یو تکبیر کول ولا وای خو تکبیر کول ولا څوک نشتا دی غوښتل چې دلته کې څوک سجدي ولا وي سجدي ولا څوک نو دی مسجد غوښتل ما کې د رکوع ولا خلک وي رکوع ولا څوک نو دی مسجد غوښتل چې ما کې د قیام ولا وي قیام ولا څوک نو دی مسجد غوښتل چې ما کې د تهجد ولا وي تهجد ولا څوک نو دی مسجد دار مانو چې ما کې تبلیغي جماعت چلیږي تبلیغي جماعت دی کې نو هغه میشن التنه روچت شو الحمدلله بیا داسې وخت راولو چې د مسجد باندې مونږ بیا یو چت واچولو دغه د موز او د اذان دوی د قامت یو ارزي ترتیب روان شو مونږ دا سوچ وکړو چې نه دا مسجد کافی نه دی دلته محله ډیره ده د دې لپاره کار کول غواړي دا مسجد سر دوباره شهید کړل شو الحمدلله به کار شروع کړل شو او تاسو به دې تاسو به دې خبره باندې حیرانتیا وي چې مونږ سره پاکستان کې دنه بیرونی دنیا نه هم خلکو تعاون کړي چې مونږ ته 100 روپے راکړي غدلته الحمدلله زمونږ ملګرو لګولي چا کا 1 लाख لګري غدلته لګیدلې دي چا کا سیمټ لګلي ریګ لګلي الحمدلله غپ دې مسجد باندې لګیدلې نن الحمدلله 2 کالو بعد دا یو عظیم شان مسجد جوړ کړل شو مونږ دې باندې دا سوچ وکړو چې صرف مسجد جوړېدو سره د غزه کې انقلاب نه رسي دلته رڼا نشي راتللی ولې نه مونږ د مشومانو لپاره یو ترتیب جوړ کړل شي الحمدلله مونږ بیا سوچ وکړو چې دې لکه کې د یو قری وکتل شي غو د مسجد امامت هم کوي د مشومانو ته سبق هم پړوي الحمدلله زمونږ دلته یو شاګرد رشید قاری عبدالروف صاحب زمونږ ذهن کې الله پاک واچولو هغه ته مونږ تنخواه مقرره کړه چې ته په دې مسجد کې امامت هم کوي د مشومانو ته سبق هم پړوي الحمدلله هغه خپل تن
مندن قرباني وکړه شپه ورځ ته نه دي کتلي دې مسجد کې خپل مال هم لګولی دی وخت هم لګولی دی خپل خاندان کې ترغیب چلولی دی مدرسې کې خپل طلباو سره خبره کړې ده هغونه یې چندې راخستې دي دا مسجد آباد کړو دلته کې درس و تدریس نظام وچلېدو نن الحمدلله ثم الحمدلله دلته 40 طلبا سبق کوي دې کې زنانه هم شته نرینه هم شته دي اور الحمدلله 2 کال لږې موده کې موږ کوشش دغه چې 2 کالو کې کومه نتیجه مخې ته راشي کومو ملګرو موږ سره تعاون کړی دی هغې مخې ته هم زموږ دا کامیابي مخې ته راشي تاسو علاقې خلک که دغه مسجد سره تعلق ساتئ یا دې نه مخکې دننه تاسو هغې مسجد سره تعلق ساتئ یا به د مین روډ باندې ته مسجد سره تعلق ساتئ دا د الله کور دی هغه د الله کور دی د دې چوکیداره کول دا زما ذمه داري ده دغې مسجد دفاع کول دا هم زما ذمه داري ده د مفتاح العلوم دفاع کول دا زما مدرسه ده د دې چوکیداره کول دا زما ذمه داري ده د ورکوټي مسجد عمرین کې د مدرسې دفاع کول دا زما هم ذمه داري ده نن الحمدلله ثم الحمدلله تاسو مخې ته به دا ټول ماشومانو دستربندي کېږي تقسیم انعامات پې کېږي د دې نه مقصود دغه دی الحمدلله تاسو مهنت سره تاسو تعاون سره تاسو دعاګانو سره زمونږ د ملګرو مهنت سره نن الحمدلله هغه مهنت نتیجه مونږ ته ملويږي اور ان شاء الله ثم ان شاء الله د دې خبرې عزم هم کوم ان شاء الله چې دا مسجد به مزید هم ابدو دینه به جامع مسجد جوړو دینه به غټه مدرسه جوړو او ټول دنیا سند د برابر ان شاء الله دا هدایت ذریعہ ګرځيږي ان شاء الله ګرځيږي نه به ګرځيږي ان شاء الله ګرځو به کنه به ګرځو ان شاء الله د مسجد سره بودريګو کنه بودريګو ان شاء الله تعاون بکو کنه بکو د مسجد سره ان شاء الله زما مسلمانان وړو دی وخت زه تاسو یو پیغام درکول غواړم درد دل درکول غواړم زما مقصود خطابت نه دی زما مقصود تقریر کول نه دی زما مقصود جذبه اظهار نه دی نه پیغام تاسو درکول غواړم هغه در تاسو متکل کول غواړم هغه جذبه کې تاسو ځان سره شریکوم هغه ولولا تاسو کې پیدا کوم هغه غم در تاسو کې پیدا کول غواړم نن زه دنیا ته یو پیغام ورکول غواړم دا غزیو چې دا غیر آبادو دا غزیو چې دلته څوک موس کول ولا نو دا غزیو چې دلته څوک قران خودلی ولا څوک نو دا غزیو چې دلته کې څوک کېدی ویلی ولا نو خو موږ الحمدلله عزم وکړو دا مسجد آباد شو دا مسجد تعمیر شو زما په دې هغو خاوره باندې ډېر داسې مساجد دي ډي پي سیانې شوي دي غیر تعمیر پروت دي یا دیوالونه روچت شوي چتونه نه دي جوړ یا چتې جوړ دي هغې ابدول والا څوک نشته دي چې کله دې شاړه کې دې غر کې دې غیر آباد ځای کې زه مسجد ابدولی شم زما د ملګري مسجد ابدولی شي د دې محلي والا تو کورونو والا دا مسجد ابدولی شي هغه مسجد سره 100 کورونه دي 50 کورونه دي هغه مسجد غیر آباد دی دا د بره ډېره د شرم اور د حیا یا ډېره بیکاره خبره ده چې دغه مسجد نشي ابدولی زما مسلمانان وروڼو مونږ تاسو عزم به دغه وي چې زما کور سره خوا کې مسجد دی هغه مسجد به زه ابدوم اعمالو اعتبار سره هم موز اعتبار سره هم مال اعتبار سره هم هغې کې به د ماشومانو سبق پړویږي هغې کې به ماشومانو ته قرآن پړویږي هغې کې به ماشومانو ته قرآن پړویږي اور ان شاء الله ثم ان شاء الله زما هر مسجد به ان شاء الله تبلیغي مرکز هم وي مدرسه به هم وي مسجد به هم وي اور په یو وخت کې به د دین 18 شعبو دپاره به ان شاء الله هغه مرکز کار کوي ان شاء الله کوي کنه به کوي ان شاء الله کوي کنه به کوي ان شاء الله دا مسجد به بدو کنه به بدو ان شاء الله مونږ الحمدلله د مسجد ابدیولو نه پس دې ته مونږ د واشروم تنظیم وکړو مونږ مرکز ته لاړو مرکز کې د دې مسجد مونږ اندراج وکړو او فیصله مو دا وکړه مشرانو سره دا خبره وکړه چې تاسو په میاشت کې یو تبلیغي جماعت هم دلته رالیږي بیا مونږ هغه تبلیغي جماعت وکتلو چې کله اول سروسي جماعت دلته راغلو هغه مشکلات سره وخت تیر کو ولې د مسجد ته دروازه سم نه و کړکۍ سم نو دلته به هوا دنه راتله ګرمۍ موسم کې به ګرمي و یخنۍ موسم کې به زیاته یخني و هغه تبلیغي ملګرو ته دعا هغه ته مونږ سلام کو هغه ته دعاګانې کو هغه د مسجد کې سروزي ولګولې دا مسجد آباد کو د محلي خلک ځان سره روچت کو نن الحمدلله ثم الحمدلله کدی د تبلیغي جماعت رسی درې ورځې پرې دا کا 40 دن ته رسی هغه د پر الحمدلله ټول تنظیمات موجود دي غ خپل پخلې کول شي واشروم تنظیم ورتشتا صفا ابو تنظیم ورتشتا دي خو زما مسلمانانو په دې باندې به صرف اکتفا نه کوم مولانا الیاس رحمت الله علیه بدا فرمایلو شیخ الهند رحمت الله علیه بدا فرمایلو مولانا حسین مدنی رحمت الله علیه بدا فرمایلو قاری تویسب رحمت الله علیه بدا فرمایلو چې زما مسلمانانو زدا غواړم چې زمونږ د علماء دیوبند هر مسجد په یو وخت کې د مدرسه هم وي د عبادت هم وي د تبلیغي مرکز هم وي د جهاد مرکز هم وي د دین کمی کمی شوبې ته د خلکو ضرورت وي غو هر مسجد نه پوره کیږي نن الحمدلله موږ د مدرسه مسجد اعظم کړو د اول د موس ترتیب شروع شو بیا د سبق ترتیب شروع شو اور ان شاء الله ثم ان شاء الله موږ مشن دغه دی چې دا یو غټ جامع مسجد جوړیږي ټول عالمي سند د پر به هدایت ذریعہ ګرځيږي دا مشومان چې
چې کم قران وای دا به پورا دنیا ته قران رسي کم مشومان دلته قاعده وای دا به پورا دنیا ته قاعده رسي کم مشومان قران ترجمه دلته وای دا به پورا قران ترجمه پورا دنیا ته رسي کم مشومان دلته تجوید سره قران وای دا به پورا دنیا ته تجوید رسي ان شاء الله دا زموږ سترګو یخواله دي مونږ دوی ته نظر دي دا زموږ مستقبل دي دغه الحمدلله د قاری سه مهنتونه موجود دي زموږ د ملګرو مهنتونه موجود دي خو تاسو یې ذمہ داری جوړیږي دا مسجد الله کور دی د دې دفاع کول زما ذمہ داری ده د ابدول زما ذمہ داری ده د دې لپاره چندیر غختل د زما ذمہ داری ده خو ساهم ذمہ داری جوړیږي ستاهم ذمہ داری جوړیږي مسجد بابا دی ستا ذمہ داری جوړیږي بچي په مدرسه کې داخله ستا ذمہ داری جوړیږي د مسجد کې به مسکه کله کله د مسجد ته رضا چکر لګوا د دې ملګرو نه تاسو کو تاسو مشکلات سدي نن دا مسجد ډیر سہولیتونه بیا هم محروم دي تاسو به ټول دې لپاره عزم کوي ان شاء الله چې د مسجد لپاره څه قسمه قرباني ضرورت رالو ان شاء الله مونږ باغی قرباني ته تیریګو کنه به تیریګو ان شاء الله تیریګو کنه به تیریګو ان شاء الله نن الحمدلله ما ته فخر دی په دې خبره باندې د مسجد کې دغه مشومان قرآن پاک تلاوت کوي دغه مشومان قاعده وای د مسجد کې منځونه کیږي الحمدلله تهجد اهتمام کیږي نوافل کیږي دغه زمکه به موږ د لپاره دعا کوي دغه مسجد به موږ د لپاره دعا کوي او د علاقې خلک به اسی موږ د لپاره دعا کوي د منځونو ترتیب نو الحمدلله منځونو ترتیب روان شو سبق ترتیب نو سبق ترتیب روان شو یو نظم ضبط جوړ شو نن الحمدلله تاسو ټول د لپاره شرکت کړی دي چې د مشومان ختم قرآن کړي دغه به دعا کیږي موږ خپل ځان د لپاره دعاګانې غواړو خپل بچو د لپاره خپل خاندان د لپاره کاروبار د لپاره الله پاک باغ دعاګانې قبلې او الحمدلله ثم الحمدلله او دا یو عزم بند تل ځان سره وړو چې دا مسجد څنګه آباد دي دینه زیات بیا بدوم ان شاء الله اور دې لپاره څه قسمه جهد ضرورت شو مهنت ضرورت شو هغه مهنت په هم کوم ان شاء الله کو کنه کو مهنت ان شاء الله کو کنه کو ان شاء الله دا مسجد به بدو کنه به بدوم ان شاء الله دا یو ورکوټ شان مسجد دی ستا په نظر کې ورکوټ دی خو الله دربار کې دی ډیر لوی مقام دی پاک پیغمبر فرمایلی من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا یو مسجد جوړ کو مسجدنی نکره ذکر کړي دي علماء د لیکلي چې مسجدنی ځکه نکره ذکر کړي چې دې مطلب دا دی چې چا یو ورکوټ مسجد جوړ کو هغه ته الله پاک جنت کې محل تیری او کچا ډیر غټ مسجد جوړ کو هغه ته الله پاک محل ور کوي بیا الله رب العزت بل ځکه د پاک پیغمبر په شپه باندې موږ ته دا خوشخبری هم راکړي پاک پیغمبر فرمایي چې دنیا کې چا د چرچنې د جالي برابر یو مسجد جوړو هغه ته الله پاک په دې دنیا سوچند الله پاک ورته جنت کې حصہ نصیب کی دا د الله پاک کور دی او د الله پاک کور حکم داغه دی چې دا تحت سرا پرې مسجد دی معرش عرش معلا پرې مسجد دی لہذا کدلند تخانه ول شي الته کې واشروم او لیټرین جوړول جایز نه دی کدی باندې دویم چت واچول شي الته لیټرین او واشروم جوړول جایز نه دی ولې کته هم دا مسجد دی بره هم دا مسجد دی او دا بیا بل روایت کې راغلی چې دنیا کې کم ځای کې مساجد جوړ کړي شوی دي دا مسجد به د قیامت ورځ د جنت سره ټچ کړي شي چا جوړ کړي دی هغه ته به د جنت د فرخي سبب ګرځيږي دا مسجدونه د الله رب العزت کورونه دي دغه فرشتي پتی کیږي یو عالم دا تحقیق کړو چې کله تبلیغي جماعت کې عمرګر لاړ شي سلور میاشتې ولګي دغه ژوندۍ کې انقلاب ولې راسي دا چې سیدا سیګریټس کی بیا چې راشي دي سیګریټ پر خودلې وي دا چې کله زینا سوار اچي چې واپس راشي بیا نسوار نه کوي دا چې کله سی په مخ باندې ګیره نه وي چې واپس راشي په مخ باندې ګیره وي دا چې کله لاړ شي په سر باندې ټوپې نه وي کله راشي بیا پټکې په سرې ز ډېر حیران پاتې چې دا انقلاب ولې راسي وای ما ته یو حدیث ملا شو هغه حدیث کې پاک پیغمبر فرمایلی چې مساجدو کې فرشتي پتی کیږي زه په دې نتیجې ورسیدم چې کم سړی مسجد کې ډېر پتی کیږي دا د فرشتو ماحول کې پتی کیږي او کم سړی چې د فرشتو ماحول کې پیدا کیږي هغه په غیر شعوري تور باندې غیر محسوس طریقې سره دینداری پیدا کیږي ځکه په دې مخ باندې ګیره هم راغله سر باندې پټکې هم رالو د لباسي د سنت مطابق شو دی اوس پنسي اوچتي دي دی لاس کې تسبیح دي د ژوندۍ کې انقلاب راغله دی د مسجد کې فرشتي پتی کیږي دا مشومان هغه فرشتو سره پتی کیږي د مشومان ژوندۍ کې انقلاب راغلو زما مسلمانانو دی وخت زما د خبرې مقصود دغه دی کته د مسجد سره منسلک بیا به د مسجد ته وخت ورکې کته د خپل محلي مسجد سره منسلک هغه ته به هوته وخت ورکې ما ته افسوس ته په دې خبره باندې موږ تبلیغي جماعت راشي غي سره بیان کې رسو ته تیار نه جمعې تقریر کیږي اخیری 15 منټو درا شو غنه مخکې مسجد خالی وي هغه خطیب غریب ته موږ خفه شو غا دیوال ته غون تقریر وکي اخیری 5 منټ کې اهم خبرې پر خودلی وی غکلی ته عرض کی دیو چې موږ ورځې په ورځې زوال طرف روان یو تاسو کې به هر یو ملګری د معاشري کې کمې کمزورتیا نه دي د دې ختمولو کوشش وکړي او چې کم علما موږ کم میدان کې کم مطالبه کوي هغه مطالبه ته به تحریکو ما د خبرې مقصود دغه دی دا مشومان ته نن موږ الحمدلله قران پاک خودلې دي د څه وخت روان دي دوی ته موږ الحمدلله ختم نبوت عقیده خودلې ده دوی ته موږ دفاع صحابه عقیده خودلې ده د موږ داخلي چې الله رب العزت سره شرک او کفر دی الله رب العزت وحده لا شریک ذات دی پاک پیغمبر اخیره پیغمبر دی باز بعد الموت عقیده موږ دي ته خودلې دوی ته موږ تقدیر خودلې دي دوی ته موږ عقیده خودلې ده دوی ته موږ اسلامي کم بنیادی ضرورت دي غو خودلې دي اور ان شاء الله ثم ان شاء الله زموږ د دې مسجد مشومان د مسجد عمرین دا مشومان هغه
ورځ لري نه ده ان شاء الله ثم ان شاء الله دغه طلبه به بیا مدرسو ته سي دا به مفتاح العلوم کې سبق وي دا به د علوم هنګو کې سبق وي دا به جامع مدنیه هنګو کې سبق وي دا به زرګری اور د کای مدرسې کې سبق وي دا به بیا پېښور ته سفر کوي دا به غټ غټ مدرسو ته حقانیت سي البته به فارغ التحصیل جوړيږي ان شاء الله ثم ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې دا به علما جوړيږي دا به په دې علاقې کې مهنت کوي دین کلی علاقې کې به انقلاب راولي ان شاء الله اوس هم انقلاب راغلی خو هغه ورځ لري نه ده چې دا به علما جوړيږي په دوسر باندې په پټکې په سر کې لکېږي او دې بیا مخکې مهنت کوي تا اول ورځ دې بنیادونو کې کار کړي تا د دې دیوار کې کار کړي تا د دې چھت کې کار کړي دي تا امام ته تنخواه ورکړي دا یا دې مشومان سره څه قسمه تعاون کړي دي دا مشوم چې څومره د قران او د حدیث خدمت کوي څومره د دین خدمت کوي تبلیغ په میدان کې جهاد په میدان کې تصوف په میدان کې په سیاست په میدان کې تدریس په میدان کې یا د دین بل شوبې کې لګوي ان شاء الله ثم ان شاء الله زما هم دا عقیده ده ستا هم دا عقیده ده چې ان شاء الله ثم ان شاء الله چې د دې صدقه جاریه د دې ثواب موږ تاسو ټول ته به ان شاء الله ملويږي کنه به ملويږي ان شاء الله ملويږي کنه به ملويږي ان شاء الله زما مسلمانانو ورو زما د خبرې مقصود دغه دی چې تاسو د مجلس کې یو عزم ځان سره دا وکي عزم به دا ځان سره کوي ان شاء الله چې زه د دې مسجد تحفظ کوم زه د دې مسجد چوکیدارا کوم د دې مسجد ته څه قسمه قرباني ماته ضرورت رالو زه ان شاء الله د قرباني هم کوم ما هغه ورځ یاد ده چې کله د 13 رمضان کې موږ دلته ختم کولو دلته موږ سره د پاکي سہولت نو دلته موږ سره د لایټ سہولت نو دلته موږ سره د فرش سہولت نو د قالین سہولت نو بیا هم زه د قاری صاحب ته د دې ملګرو ته یو سلوټ کوم سلام پیش کوم دې ملګرو عزم وکړو الحمدلله رمضان مبارک کې په 15 16 رمضان باندې ختم قرآن وکړ شو هغه ته زموږ ملګری راولو دلته یو عظیم شان پروګرام وکړ شو الحمدلله ما دا سوچ کولو چې دا هغه ځای چې دلته کې څوک اذان او اقامت کولو ولا څوک نو څوک د قرآن پاک تلاوت ولا نو نن الحمدلله رب العالمین ونسا من الجنه والناس پر دلته ختم قرآن وکړ شو د علاقې کې انقلاب راغلو د سې ډیر مساجدو مخکې چې هغه کې ختم نه شوه هغه نه پس مونږ مخکې مساجد جوړ شوی د مسجد نه مخکې آباد شوی دي الته ختم نه دي شوه دا مسجد پورا آباد هم نو دغه تعمیر کار هم پاتیو بیا الحمدلله ثم الحمدلله دلته ختم قرآن هم شو مونږ چې عام مساجدو کې جامع مسجدونو کې غټو مساجدو کې کم ترتیبونو په دې ورکوټي مسجد کې الحمدلله هغه ټول ترتیبونه مونږ چلولي غټو مساجدو کې ختم قرآن کېږي دلته ختم قرآن شوی دی غټو مساجدو کې تبلیغي جماعت رسي دلته الحمدلله تبلیغي جماعت راغلي دي نه غټو مساجدو کې د مشومانو درس او تدریس ترتیبي الحمدلله دلته د درس او تدریس ترتیب دی دلته الحمدلله د قرآن تلاوت ترتیب شته دی فضل اعمال ترتیب شته دی الحمدلله دلته دا مسجد اوس آباد شوی دی خو زه د علاقې دغه خلکونه چې کم د مسجد سره منسلک دي دا گزارش او درخواست کوم چې تاسو په دغه ځای باندې اکتفا نه کوئ چې دغه ډیر کار روان دی بس دا کار موږ د لپاره کافي دی نه موږ څنګه دنیا کې چا یو دکان دی غدو دکانونه جوړي چا یو مارکیټ دی غدو مارکیټونه جوړي چا یو بچي دوبۍ کې دی غدویم بچي لګي چا یو بچي یورپ کې دی دویم بچي لګي دا رنګ دی مسجد د لپاره به داسم کو چې دا به مسجد مستحکم کوم اعمال اعتبار سره هم تعمیر اعتبار سره هم روحانيات اعتبار سره هم تبلیغي اعمال سره هم ان شاء الله دلته علاقې ولا کم ملګری دي هغه ته گزارش او درخواست ده تاسو به دی وخت کې د مسجد صحن کې مونږ ناسیو دا د الله کور دی الله کور کې به ما سره دا وعده کوي چې د مسجد ابدي د لپاره چې ما د لپاره څه قسمه قرباني ضرورت وي هغه قرباني ته به ان شاء الله زه تیارېږم کم د مالی ولا ملګری دی لګ لسونو اوچت کې او خپل جذبه اظهار وکړي ان شاء الله دا مسجد به بدوم ان شاء الله جزاکم الله ملګری لسونو اوچت کې ور سره ان شاء الله دا کم نږدې ملګری دا ور سره لسونو اوچت کې چې ان شاء الله موږ به د مسجد سره قسمه تعاون کوم ان شاء الله کو کنه به کوم ان شاء الله تعاون به کو کنه به کوم ان شاء الله زما مسلمانانو اخیری خبره کومه تاسو یو روپے چې کله په دې مسجد باندې ولګي دې مسجد باندې الله رب العزت دغه په 100 کروڑ باندې تبلیغ ول ملګری خو چې په 50 کروڑ باندې بدريږي 50 کروڑ باندې بعضو خلکو اعتراض کړی دي چې د 50 کروڑ یو روایت نه ثابت نه دي زور ته جواب کې وایم چې اصل کې د قرآن تفسیر او په دې حدیثو باندې پوهیږي نه کته پوهیدل دا اعتراض باندې کولو یو ځکه الله پاک فرمی من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها چایوانی کی راوړه په لسو باندې بدريږي بل ځکه الله پاک فرمی 700 ایوانی کی په 200 باندې بدريږي بل ځکه روایت کې راغلي چې په زر باندې بدريږي بل ځکه راغلي چې په لاک باندې بل ذکر غلی دینه زیات والله یضاعف لمن یشاء الله پاک چا دوغړي دینه زیات ورکی دي چا ټولو کې خپل کې زره ورکی کیلکولیشن وکي دینه 50 کروڑ جوړيږي بلکې بعض علماء خو دې ته تلی چې د 50 کروڑ ما یادوي والله یضاعف لمن یشاء دا مطلب دی چې 50 کروڑ نه مخکې الله پاک 49 کرب عرب او کرب ورکی ته نه تاسو نشي کولای الله رب العزت خزانه ډېر لوی دي زما استاد جرأت او غیرت تعالی رب عزت انتظار کوي چې زما دا باندې کله ور اوچتيږي دا به مسجد باندې قرباني کوي دا به مسجد ته مال ورکی دا به مسجد ته وخت ورکی بیا
الله پاک ستاسو زندگی کې انقلاب راولي. دې مسجد کې چې کوم ملګرو الحمدلله 1 روپے لګولې ده یا 1 लाख روپے لګولې الحمدلله تاسو پیسو نتیجه تاسو مخې ته موجود ده. او دې سره سره دې لکه ول ملګرو ډیره قرباني کړي دې کې چې کوم مزدوري الحمدلله دې لکه ملګرو کړي. بیا موږ سره یو بازار کې ناشنا سړی میلاو شو هغه ته پته ورګه چې دلته مسجد جوړیږي. به ملګرو ته وی چې د مسجد کم چت د ما طرف نشو هغه ملګری تیار چت راولي غلو الله رب عزت دې مسجد تنظیم وکړو. او تاسو کې به ډیر د ملګری وي چې خپل علاقې کې مسجد جوړول غواړي او پریشان وي چې زکار څنګه شروع کوم. زرته یو خبره کول غواړم کم ملګری دا عزم وکړو چې زه خپل علاقې کې مسجد جوړوم یا ما مسجد جوړېدو لپاره عزم کړی دی. کله باندې ته نه ګوري چې ما سره پیسې راشي بیا به مسجد جوړوم. کم سړی چې دا عزم کړی دی چې اول به پیسې راشي بیا به مسجد جوړوم غا مسجد سل کاله مخکې نو جوړ او سوم نه دی جوړ او سلو کالو بعد به نه جوړیږي. ولی دا مسجد د الله کور دی بغیر د وسایلو په میدان ته وروځي. خپل وس مطابق بنیاد د وسې بنیاد کې کار وکړه. خپل وس مطابق خخت لګول شي خخت پکې ولګاو. خپل وس مطابق ورکې ډیډي مزدوري کې شي غاو کا بیا بلار به دې ته وجود نصیب کړي. دلته زنه شمرتله دلته ما سره وخت نو زما ملګری رغلی دلته نگرانی کړي هفته دو هفته دلته ناسو مزدورانو نگرانی به کوله هغه د پر تنظیم کړی دی. الحمدلله نن دا مسجد آباد دی دا تاسو د پر یو مثال دی او د څه ځای کې دا جوړ شوی دی. د دې محلي ول انتهایی غریب خلک دي دوه خلکو سره غریبانو سره پیسې هم نه وي مونږ دوی ته وی چې تاسو څه چاندا وکي دی بر دوی چې موږ سره خو هیڅ تنظیم نشته دی. خو الحمدلله عزم یې ورته کړو چې دا الله کور بابا دا الله کور بجړو. نن الحمدلله دا مسجد پوخ جوړ کړی شو د دنه پلستر شوی دی الحمدلله چې دی پوخ جوړ شو. او الحمدلله مونږ دا هم عزم کړی دی چې مستقبل کې به دې ته برآمده هم جوړو او د دې چردیوالي تنظیم به هم کو او دا یو بهترین مسجد ګرځيږي د علاقې والا. دې لپاره دې سفر کې به تاسو موږ سره ان شاء الله شریکيږي کنه به شریکيږي ان شاء الله. کزه تاسو ته وایم تاسو کوی چې څه کسان روان دي د مسجد ورنه تاسو څه خیال دی لګام ورکو کنه ورکو ان شاء الله. خلبی متو کنه به متو ان شاء الله. غاخونه به متو کنه به متو. او کته دا څوک د وی چې د مسجد آباد خودینه د خلک منی کو چې د خیر آباد چې تور سره دی خبره ته تیریږي دا مسجد به آبادون کنه ان شاء الله. دې مسجد ته څه قسمه قرباني زوره شو قرباني ورکوم کنه ان شاء الله. نن دا مسجد ته یو بل فریاد هم کوي تا ته شړا کوي اور زبر دې مسجد جړا څه بیان کم. ما نن 1992 کې د بابری مسجد جړا کتلی چې کله هندوستان کې بابری مسجد شهیدولو زما هغه مسجد دی چې 600 سال مخکې جوړ شوی او اورنګزیب عالمگیر غي باندې مهنت کړو هغه پورا دنیا کفر زما مسلمانانو وروغه دسترګ غړولې هغه بابری مسجد شهید کړي دي. ما بیا هغه دور وکتلو چې بیت المقدس باندې يهوديانو قبضه وکړه هغه مسجد کې اهم حصے شهید کړل. بیا ما هغه دور وکتلو چې سین کې زما 17 مسجد شهید کړل شو او اوس هفته تیریږي. تاسو ډیرو ملګرو ته پته وي پېښور کې یو مسجد دی سپین جمعات باندې مشهور دی هغه د حکومت ارادي ټیک نه دی غا هم شهید کړي. زما مسلمانانو ورو زموږ تاسو ذمہ داری د مسجد جوړول زموږ تاسو ذمہ داری د مسجد آبادول زموږ تاسو ذمہ داری د مسجد چوکیدارا کول. پورا دنیا کفر جمع شي مسجد ورنی مونږ تاسو به ان شاء الله خپل تن من مال جان د اولاد قرباني ورکو خو د مسجد به ورنی دوته نه ورکوم ان شاء الله.